أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين په تیرو خطبو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر روانو نن هم به هغه وی حضرت حفصه بنت عمر د حضرت عمر د دنیا نه د بے رغبته او د زهد ذکر کوي او بیان فرمایي چې هغه یو ځل خپل والد ته وی چې یا امیر المؤمنین هغه مخاطب کړي وو او په یو روایت کې دا راغلي دي چې هغه داسې مخاطب کړو چې یې زما پلارا خدای پاک رزق فراخ کړی دی او تاسو ته فتوحات درکړي دي او په کثرت تاسو له مال درکړي دي نو تاسو بیا ولې د خپل د خوراک نه زیات نرم خوراک نه خوري او دغه لباس نه زیات نرم لباس واغوندي نو حضرت عمر فرمایل چې زمتانه به دغه خبره فیصله غواړم آیا ته یاد ندی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې څومره سختۍ تیرې کړې وې راوی وی چې هغه مسلسل حضرت حفصه ته دا یادول انتر دی چې حضرت حفصه په جړا شو او بیا حضرت عمر فرمایل چې قسم په خدای تر سوچې ما کې توان وی ز به د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت ابوبکر د ژوند په سختو کې به شامل یم د لپاره چې شاید چې بیا د دغه دوانو چې کوم د آرام ژوند دی هاي کې هم زه شریک شم او یو بل روایت کې دا هم دی چې حضرت عمر حضرت حفصه ته وی چې یا حفصه بنت عمر تا د خپل د کام خیرخواهی خو او کا خدا خپل د پلار خیرخواهی دیونه کا دا مشوره چې کومه تا مال راکا نو دا به وی چې بهتر خدمت به وکم د کام خدا زما خیرخواهی نه ده او بیا وی فرمایي چې زما د خاندان والا او صرف زما په ژوند او زما په مال حق دی خو زما دین او زما امانت کې دغه هیڅ حق نشته یعنی چې کوم امانت ز پوره کوم لګیم او څنګه چې دا پوره کوم نو په دې باره کې تاسو سره سوینا اجت نشته تاسو هیڅ حق نه لرئ دې باره کې د سوینا حضرت اکرمه بن خالد بیانوي چې حضرت حفصه او حضرت عبد الله او داغوین علاوه سنور خلکو هم حضرت عمر سره خبره کول دا ورته ویلو چې که تاسو ښه خوراک خورئ نو د حق لپاره د حق لپاره کار کولو لپاره به تاسو طاقت هم زیات وي نو حضرت عمر ورته فرمایل چې آیا تاسو د ټول همدغه رائے ده نو هغه وی چې او نو حضرت عمر فرمایل چې تاسو خیر خواهی باندې پوه شوم خو ما خپل دوه ملګری یعنی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابوبکر په هغه لار پریخ دي چې کوم لار کما د هغوی دوه هغه لار کما پریخ ده نو بیا به په منزل باندې هغوی سره ملاو نشم حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زمانہ د ویره او د خطرې زمانہ وا ها وخت چې هغه کوم احکامات مسلمانانو لور کړی وو
نو موږ د هغې نه سبقونه ترلاسه کولی شو. د هغوی خپله طریقه هم دا وه او هدایت هم دا و او هغوی هم دا هدایت کړی و چې د یو نه زیات سالن به نه استعمالوئ. دا حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په خپله یوه خطبه کې ذکر کوي لګیا دي د طریق جدید په سلسله کې. بهرحال فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا هدایت ورکړی و چې د یو نه زیات سالنونه د استعمال نه کړی شي او په دې به هغوی دومره زور ورکولو چې ځینو صحابه په دې کې ډېر مخکې تللي وو، د انتها نه تېروتلي وو. نو یو ځل د حضرت عمر مخې ته چې سرکه او مالګه کېښودی شوه نو هغوی دا فرمایلي چې دا دوه د خوراک څیزونه مو ولې راته ایښي دي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم صرف د یو خوړو حکم ورکړی دی. هغوی ته وویلی شو چې دا دوه نه دي بلکې دا چې یو ځای شي نو یو سالن جوړیږي، مالګه او سرکه. خو هغوی وفرمیل چې نه دا دوه دي. د حضرت عمر دا کار دا فعل د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره د هغې د مینې د جذبې په وجه د غلوف پهلو یا د غلوف اړخ لري. دا معلومیږي دا چې غالبا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم منشا دا نه وه، خو د دغه مثال له دا ضرور معلومیږي چې هغوی چې دا لیدلي و چې مسلمانانو ته د سادګۍ ضرورت دی نو څومره د دې تاکید هغوی کړی و. او د حضرت عمر والا مطالبه خو هغوی حضور فرمایي چې زه نه کوم، حضرت مسلمت فرمایي چې زه د حضرت عمر والا مطالبه خو نه کوم او دا نه یم چې مالګه یو سالن دی او سرکم بل سالن دی، خو زه دا مطالبه کوم چې نن د 3 کالو مودې لپاره چې د هغې دوران به د یو کال پس به زه دوباره اعلان هم کوم او که په دغو 3 کالو کې د ویرې حل بدل شي نو احکامات بدلیدیم شي. خو هر احمدي چې په دغه جنگ کې موږ سره شاملېدل غواړي هغه د دا اقرار وکړي چې هغه به نن نه صرف یو سالن استعمالوي، روټۍ او سالن یا وریجې او سالن، دا 2 څیزونه نه دي بلکې دا دواړه به یو ځای یو ګڼل کېږي. خو روټۍ سره دی 2 سالنونه نه وي او نه وریجو سره د 2 سالنونه وي، د دې اجازت به نه وي. حضور فرمایي چې د هغه زمانې خبره ده چې کله طریق جدید اعلان فرمایلی و هغوی او هغه وخت جومات ضرورت لرلو او دا تحریک کړی و چې خپلې خرچې کمې کوي او چندې ورکوي. د خدای پاک په فضل اوس حالات مختلف دي نو ځکه دا پابندي نشته، خو بیا هم د اسراف نه کار نه دی اخیستل پکار. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د دا آیه چې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، د دې تفسیر کې فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې که څوک عبدالرحمن جوړېدل غواړي نو د هغه لپاره شرط دا دی چې هغه د خپل مال خرج کوي نو دو خبرو لحاظ د ساتي. اول دا چې په خپل زړه کې د اسراف په خپل مال کې د اسراف نه کوي او دغه خوراک د صرف تکلف او د مزې لپاره د خوند لپاره نه وي بلکې هغه د قوت او د طاقت د بدن د قوت او طاقت قائمولو لپاره وي او د هغه جامه د آرایش لپاره نه وي بلکې د بدن پټولو لپاره وي او خدای پاک چې هغه لکم حیثیت ورکړی دی د هغه د محفوظ ساتلو لپاره. نو د صحابه او طرز عمل دا ښیي چې هغوی به همداسې کول. نو حضرت عمر یو ځل شام ته تشریف وړی و او هلته ځینو صحابه ریښمینې جامې اغوستې وې. د ریښمینو جامو نه مطلب هغه جامې دي چې پکې څه قدر ریښم وي، دا نه چې خالص سوچه ریښم وي او هغه د بیمارۍ نه بغیر دا په سړو لپاره منع دي. نو هغوی خپلو ملګرو ته ویلي حضرت عمر چې په دوی خاوره واچوي، یعنې هغوی خفه شوي وو چې تاسو دومره اسایش پسنده شوي یئ، آرام پسنده شوي یئ چې ریښمینې جامې اغوندئ. په دې ځینې صحابه یو کورته هغوی ته اوچته ویښوله او بیا معلومه شوه چې هغوی د هغې لاندې د غټ اون سخته کورته اغوسته وه
او حضرت عمر ته وویل چې موږ رښمینې جامې دې لپاره نه دي اغوستې چې موږ دا خوښو، بلکې دې لپاره چې په دغه ملک کې د خلکو طریقه هم دا ده. او دوی د وړوکوالي راسې داسې امیران لیدلو دی عادي دي، عادت لري چې ډېر په شان و شوکت اوسېده به. نو موږ د دې په رعایت خپلو جامو کې خپل جامې موږ د ملک سیاست په تور موږ بدلې کړې دي ګینې په موږ د دې اثر نشته. نو ځنې صحابه عمل ښیي چې د اسراف څه مطلب دی، او د دې نه مطلب هم دا دی چې مال په داسې څیزونه خرج نه کړی شي چې ضرورت یې نه وي، او مطلب یې صرف آرایش او زیبایش وي. نو ځکه خدای پاک فرمایي چې عبادالرحمن هم هغه چې خپلو مالونو کې اسراف نه کوي، او څوک چې په خپلو مالونو کې اسراف نه کوي هغه خپل مالونه د ریا او د خودنې لپاره نه خرج کوي، بلکې د فائدې او د نفع لپاره خرج کوي. بیا وی خپل مالونه داسې ځینو کې خرج کولو نه ودرېږي چېرته چې خرج کول ضروري وي، او د هغې ترمنځ یعنی د فائدې ذریعه جوړیږي. یعنی خپل مالونه داسې زینو کې نه بېځایه نه خرج کړي چې د خدای پاک د منشا د لاندې نه وي، او نه داسې زینو کې خرج نه ودرېږي چې چېرته په جایز حقونه نه پوره کېږي. دا دواړه شرطونه د عبادالرحمن لپاره د مال د خرج کولو سلسله کې دي. خو ډېر داسې خلک چې یا خو د اسراف طرف ته لاړ شي یا د بخل طرف ته لاړ شي. حضرت عمر د خودنې او د شان و شوکت والا جامې دومره خلاف وو چې د مفتو دشمن لپاره هغوی دا نه خوښول چې څوک داسې جامه واغوندي دغې مخې ته راشي چې شان و شوکت لري. نو د فارسیانو چې کوم سپهسالار او هرمزان دغې په واقع کې د دې تفصیل ملاویږي. حضور فرمایي څه تفصیل خو ما مخکې بیان کړی دی، دې ځای کې به بیان کوم لږ د برخه واضحه کولو لپاره چې کله د تستر د فتح په وخت د فارسیانو سپهسالار هرمزان خپله وسله ایښې وه او ماتې منلې وو، نو ځان د مسلمانانو په حواله کړی وو. نو هغه د حضرت عمر په خدمت کې مدینې ته رالېږلی شوی وو. نو مدینې کې داخلېدو نه مخکې چې کوم مسلمانانو دا بوتلو هغوی ورته د هغه چې کوم رښمینه جامه هغه ورته واغوسته چې حضرت عمر او مسلمانان د دې اصلي هیئت وګوري. نو چې کله هغه د حضرت عمر مخې ته راغلو، نو حضرت عمر ته پوښتنه وکړه چې دا هرمزان دی؟ نو خلکو یې او. نو حضرت عمر هغه ته دغه جامې ته په غور وکته، ورته وی چې زه د اور د خدای پاک پناه ته راځم او د خدای پاک نه مدد غواړم. او د قافلې خلکو وی چې دا هرمزان دی، د سره خبرو وکړي. هغوی چې بیخي نه ان تر دې چې هغه د خپل د پړک والا چې کومې جامې دي او کالي دي دا لرې نه کړي، دا هر څه چې هغه نه لرې کړي شو. نو بیا حضرت عمر هغه سره خبرې وکړه. او حضرت عمر د عاجزۍ او د تقوا د معیار باره کې د دغه خبرې نه اندازه کیدی شي چې حضرت عروه بن زبیر روایت کوي چې ما حضرت عمر بن خطاب ولیدو چې په اوږه باندې د اوبو یو مټکي اوچت کړی دی. نو ما ورته وویل چې یا امیرالمؤمنین دا تاسو لپاره مناسبه نه ده. نو هغوی وفرمیل چې کله د مختلفو قومونو وفدونه راغلي وو تاسو ته فرمانبرداري مظاهره کوله، نو چې کله د هغوی ته چې ما وکتل، نو زما په زړه کې د خپل د لوی احساس پیدا شو. نو ځکه دغه احساس ختمول ما ضروري وګڼل چې دا ولې دا د لوی احساس پیدا شو. نو ځکه ما دا سوچ وکړ چې زه به دا داسې ختموم چې د اوبو مټکې به اوچتوم په خپله وړم مې. حضرت یحیی بن عبدالرحمن بن حاتب د خپل پلار نه روایت کوي چې موږ حضرت عمر بن خطاب سره د مکې نه د قافلې په صورت کې واپس را روان وو چې موږ د زجنان په ګاټۍ کې چې ورسېدو، نو خلک ودرېده او دا د مکې نه د 15 میله په فاصلې ځای دی، د هغې ځینامه ده. نو حضرت عمر فرمیل چې ما ته هغه وخت هم یاد دی چې زه به د خپل پلار په اوږد سورم او زما د پلار طبیعت ډېر سخت و. یو ځل په دغه اوښانو چې ما لرګي وړه، نو بل ځل به زه په هغې
یو ځل به ما په هغې باندې لرګي اوړه او بل ځل به مې واښه اوړه او نن زما دا حل دی چې خلک د لرې لرې علاقو نه سفر کوي او زما نمبر څوک نشته، یعنې زه د یوې لوی علاقې حاکم یم چې پکې خلک لرې لرې سفر کوي او ماله ملاوېدو له راځي او په ما باندې د دنیا یو تن حکمران نه دی، زه حکومت کوم. بیا هغوی دا شعر وویلو د عربۍ چې مطلب یې دا دی چې څه چې تاسو ته ښکاري د هغې هېڅ حقیقت نشته سوای د دې چې یوه عارضي خوشحالي ده او صرف د خدای پاک ذات به باقي پاتې کېږي او مال او اولاد به فنا شي. حضرت خلیفة المسیح رضی الله تعالی عنه فرمایي دې باره کې چې حضرت عمر د حج نه راتلی یو ځل نه د یو ونې سره ودرېده او حذیفه چې بې تکلف او هغوی سره هغه جرأت وکړو او تپوس یې ترنه وکړه وجه یې ترنه تپوس وکړه نو هغوی وفرمیل چې یو وخت داسې هغه و چې ما به خپل یو اوښ سرولو او د دغه ونې لاندې زما پلار ما ته ډېرې غوسې کړې وې او دغه وخت او دا اوس هغه وخت دی چې اوښ څه چې څو لکه کسان زما د سترګو په اشاره ژوند قربانولو ته تیار دي. نو په دې حضرت مسلم موعود فرمایي چې آیا دا د حیرانتیا خبره نه ده چې یو تن چې اوښان به سرول هغه یو عظیم الشان باچا جوړ شو او صرف دنیوي باچا نه بلکې روحاني هم او دا حضرت عمر چې په سر کې به هغوی اوښان سرول او یو ځل هغوی حج ته تللي وو نو په لاره کې یو ځای کې هغوی ودرېده او ډېر سخت نور او خلکو ته ډېر تکلیف کېدو خو چا دا جرأت ونه کړو چې تاسو دلته ولې د دې وینا جرأت چا نه کولو چې تاسو دلته ولې ودرېدلې. اخر یو صحابي چې د حضرت عمر ډېر ملګري وو او هغې نه به دوی د فتنې باره کې تپوسونه هم کول نو خلکو ورته وویل چې تاسو ترې تپوس وکړئ د حضرت عمر چې دلته ولې ولاړ دي نو هغوی حضرت عمر ته عرض وکړو چې مخکې شئ تاسو دلته ولې ودرېدئ نو حضرت عمر وفرمیل چې آیا چې زه دې لپاره دلته ودرېدلی یم چې یو ځل ما اوښ سرولو چې نو زه ستړی شوم او د دغه ونې لاندې زه څملاستم نو زما پلار راغی هغې زه وغلم چې ما آیا ما ته دې لپاره لېږلی چې ته دلته راشې وده شې او یو وخت کې زما ویده حل خو ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبول کو نو خدای پاک مله دا درجه راکړه چې که نن زه په لکونو خلک داسې چې که زه ورته ووایم نو ما لپاره ژوند قربانولو له هغوی تیار دي. نو دغه واقع نه او دغه قسمه نور ډېر واقعیتو نه دا معلومیږي چې صحابه او څه حالت و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د هغوی څه حالت شوی و او هغوی هغه درجه او علم ترلاسه کړو چې چاته هم ترلاسه نه و. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا کیسه ما دې لپاره واوروله چې ګورئ چې یو داسې تن چې اوښان به سرول هغه له د دین او د دنیا هغه علوم ورکړی شو او ښودلی شو چې بل هېڅوک هم پرې نشو پوهېدی. یو طرف ته خو د اوښانو د ګډو سرولو حالت وګورئ او د څونه د علم نه لرې معلومیږي او بیا دې په دغه خبره غور وکړي چې اوس هم چې د یورپ خلک د ملک چلولو قوانینو نه ډېر زیات خبر دي نو هغوی د حضرت عمر چې کوم جوړ کړي قانونونه هغوی ته د عزت په نظر ګوري نو د یو تن چې اوښه سرولو د هغه سلطنت سره څه تعلق دی خو ګوري هغوی هغه څه وکړه چې نن دنیا د هغې مخې ته سر ټیټوي او د هغې د سیاستدانۍ تعریف کوي. بیا ګوري حضرت ابوبکر یو معمولي سوداګر و خو اوس دنیا حیرانه ده چې هغوی ته څنګه دا فهم عقل او فکر کوم ځای نه میلاو شوی و. حضور فرمایي زه تاسو ته وایم چې هغوی ته هر څه د قرآن نه میلاو شوي وو هغوی قرآن شریف باندې غور کړی و نو ځکه هغوی له هر هغه څه ورغه چې ټولې دنیا له نه ورتله ځکه چې قرآن یوه داسې وسله ده چې کله په هغه باندې په دغې په ذریعه زړه سایکل کړی شي نو هغه داسې صفا شي چې د دنیا ټول علمونه په هغې کې بیا ښکاري او په انسان باندې یوه داسې دروازه پرانیستی شي چې بیا هغه علوم چې د چا په ودرول هم هغه علمونه چې کم دي چا په زړه نازلیږي هغه نشي بیا ودرېدی نو هر انسان لپاره ضروري چې هغه د قرآن لولي او د په دې د غور کوشش کوي. د حضرت عمر د عاجزۍ او د انکسارۍ باره کې یو روایت کې داسې ذکر ملاویږي چې د جبیر بن نفیر نه دا روایت دی چې یوې ډلې عمر بن خطاب ته و چې امیر المؤمنین قسم په خدای مونږ یو تلم تاسو نه زیات انصاف کوونکي زیات د حق خبره کوونکي او په منافقینو باندې سختی کوونکي نه دي لیدلې
او بشکه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پس ته د ټولو نه بهتر هم تاسو یې. نو عوف بن مالک وی چې قسم په خدای مونږ د تا دروغ وایي ځکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پس ته د هغوی نه چې څوک بهتر دی هغه هم لیدلی دی. نو حضرت عمر یعنی حضرت عمر نه هم څوک بهتر دی هغه مونږ لیدلی دی. نو حضرت عمر وفرمیل چې ای عوف هغه څوک دی؟ نو هغوی وایي چې ابوبکر. نو حضرت عمر وفرمیل چې عوف رښتیا وویلی او هغه تن ته وایي چې تا دروغ ویلی دی. د قسم په خدای ابوبکر د مشک د خوشبوی نه زیات پاکیزه دی او زه د خپل د کور والا او د اوښانو نه زیات بېلاره یم. حضرت مسلمات فرمایي چې د حدیثونو کې دا راځي چې یو ځل حضرت عمر او د حضرت ابوبکر ترمنځ په څه خبره تکرار وشو دا زیات شو. نو د حضرت عمر طبیعت تیز نو ځکه حضرت ابوبکر دا مناسب وګڼل چې دا غزنه پاسې لاړ شي چې جګړه زیاته اوږده نه شي. نو حضرت ابوبکر چې تلو کوشش وکړو نو حضرت عمر ورمخکې شو او د حضرت ابوبکر کمیز یې ونیو چې زما جواب راکړي بیا ځئ. خو حضرت ابوبکر ځان خلاصولو او روان وو تېنه نو هغه کمیز د هغوی وشلېدو هغوی هم هغه ځینې بیا پاسې د کور ته لاړو. خو حضرت عمر ته دا شک پیدا شو چې حضرت ابوبکر رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له تللی دي زما شکایت کولو له. نو هغوی ورپسې روان شو چې زه به د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې خپل عذر وړاندې کړی شم. خو لاره کې حضرت ابوبکر د هغوی د نظرونو نه پناه شو. نو حضرت عمر هم دا وګڼل چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې د ګیلې لپاره تللی دي. نو هغوی سیده د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې ورسېدو. هلته چې هغوی وکتل چې حضرت ابوبکر موجود نه دي نو د هغوی په زړه کې چونکې پښیماني پیدا شوې وه نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مانه غلطي شوې چې ما ابوبکر سره سختی سلوک وکړو او د ابوبکر څه قصور نه هم زما قصور و. او چې کله حضرت عمر رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو نو حضرت ابوبکر ته چا وویل چې حضرت عمر رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له تللی دي ستاسو شکایت کولو له. نو د حضرت ابوبکر په زړه کې دا خیال پیدا شو چې ما ته هم خپل برات لپاره تلل پکار دي چې یک طرفه خبره نشي او زم د خپل خبره وړاندې کړی شم. نو حضرت ابوبکر د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو حضرت عمر عرض کولو چې یا رسول الله مانه غلطي شوې ده ما حضرت ابوبکر سره جګړه وکړه او د هغوی کمیز مانه وشلېدو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دا خبره واورېده نو د غصې اثر د هغوی په مخ ظاهر شو او هغوی فرمایل چې خلکو تاسو ما څه شوي دي چې کله ټولې دنیا زما انکار کول او تاسو هم زما مخالفان وي. هغه وخت ابوبکر و چې په ما ایمان راوړی و په هر رنګ کې هغه زما مدد کړی دی. بیا په خفګان هغوی فرمایل چې ته اوس هم ما او ابوبکر نه پرېږدې. نو هغوی چې دا فرمایل نو حضرت ابوبکر داخل شو. نو زه فرمایل چې دا وي د ریښتونې عشق نمونه چې په ځای د دې چې دا عذر کړی چې یا رسول الله زما قصور نه و د عمر قصور و. او حضرت ابوبکر چې داخل شو هغوی دا وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې خفګان پیدا کېږي لګیا دی. نو د هغوی د ریښتونې عاشق په حیثیت کې هغوی نه دا برداشت نه شو چې زما په وجه د رسول کریم ته تکلیف وي. نو حضرت ابوبکر راتلو سره د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د خپل په سر کېناست او عرض یې وکړ چې یا رسول الله د عمر قصور نه دی زما قصور و. د حضرت عمر نه دا روایت مروي دی چې هغوی د خلکو سره مشوره وکړه د ښځې چې کوم خېټه کې ماشوم وي د هغې د اسقاط په صورت کې چې کوم د دیت مسله د دې باره کې مشوره کړې وه. نو مغیره د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه دا ووایي مغیره دا ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو غلام یا د یو وینځې قیمت د دیت په طور د ورکولو فیصله فرمایلې وه. حضرت عمر چې داسې تن راولې چې سره دغه خبرې ګواهي ورکړي. بیا محمد بن مسلمه ګواهي ورکړه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر و او هم داسې فیصله کړې وه. یعنی چې د ظلم په وجه یا په زوره د یو ښځې چې کوم خېټه کې ماشوم وي دغه اسقاط کړي وي یا هغې باندې کړي وي نو دغه دیت ورکول بیا ضروري دي. او چا چې دا ظلم کړي یا به دیت ورکوي یو غلام یا یو وینځه به آزادوي. حضرت ابو سعید نه مروي دي چې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ سره په خدمت کې د حاضرېدو اجازت وغوښتو. نو هغوی وایي چې السلام علیکم آیا زه دننه راتلی شم؟ نو حضرت عمر په زړه کې وایي چې لا خو حضرت عمر په زړه کې وایي چې دوی خو لا یو ځل اجازت غوښتی دی. نو هغوی لږ خاموشه وو.
بیا وی السلام علیکم وی او دا وی چې آیا زه دننه راتلی شم. نو حضرت عمر په زړه کې وی چې په زړه کې جواب ورکو چې لا خو دې 2 ځله اجازه غوښتې دی. او بیا څه وخت پورې هغوی نور خاموش وو. بیا وی دا وی چې السلام علیکم آیا ماته د دننه راتلو اجازه شته. نو حضرت عمر چې کله د حضرت ابو موسی شری 2-3 ځله اجازه وغوښتو نو بیا هغوی واپس شو. او چې کله هغوی جواب ونه لري د حضرت عمر نو واپس شو. نو حضرت عمر خپل دربان ته وی چې ابو موسی څه وکړه. نو هغوی چې واپس لاړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغې راوله مال یې راوله او بیا چې هغوی راوسته نو حضرت عمر ورته وی چې دا څه وکړه. نو هغوی چې ما په سنت باندې عمل کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې په سنت باندې قسم په خدای ته به د دغه خبرې د سنت کېدو دلیل او ثبوت به وړاندې کې یعنی زه به تا سره د سختۍ سلوک کوم. نو ابو سعید خدری وی چې بیا هغوی مونږ له راغله او هغه وخت مونږ د انصارو یوې ډلې سره وو. نو ابو موسی شری وی چې د انصارو ډلې آیا تاسو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث د نورو خلکو نه زیات د حدیثونو زیات نه خبر. آیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا نو فرمایلی چې الاستئذان ثلاث یعنی اجازه غوښتل 3 ځل وي او که تاسو له اجازه درکړی شي نو ورشي کور ته دننه او که اجازه درنکړی شي نو واپس شي. نو خلکو چې دا واورید نو پورې ټوکې کول شروع کړي. نو ابو سعید خدری وی چې ما خپل سر د ابو موسی شری طرف ته اوچت کوم او ته چې په دغه سلسله کې چې کومه سزا تاسو ته ملاویږي زه به پای کې ایصدار یم. نو وی ټیک د بیا زګوي ورکوم چې تاسو ټیک ویلې دي. نو راوی وی چې بیا وی ابو سعید د عمر رضی الله تعالی عنہ لراغلو هغوی دغه حدیث نه خبر کو. نو حضرت عمر وی چې ټیک ده زه دغه حدیث نه خبر نه وم او اوس نه خبر شوم. په صحیح مسلم کې روایت دی چې حضرت ابو هريره وی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګیر چاپیره ناستو او حضرت ابوبکر حضرت عمر او نور خلک مو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زموږ ترمنځ نه پاسه ده او لاړه خو دغه په واپسې کې وی مې نا وخت شو او موږ په دې ویریدو چې چرته وی د موږ نه لری نشي او موږ ناکلاره شو درېدو او د ټولو نه مخکې ماته دا فکر پیدا شو. نو زه رسول کریم له ټولو پسې بهر ووتم اندر دې چې ما زه د انصارو یو باغ ته ورسېدم چې د بنو نجار و او زه ما دغه ګیر چاپیره یو چکرو لګولو چې دروازه ولټوم خو ماته دروازه ملاوه نه شو. بیا ما وکړه چې یو د اوبو یو لوی ناله ده او د هر یو کوینه د باغ دننه زیداناله نو چې ما لکه څنګه چې لومړه ځان راټولي او داخليږي نو زما ځان داسې راټولولو د ناله په ذریعہ الته داخل شوم او رسول الله لاړم. نو ورنه ته پوسو کو چې ابو هريره نو مورته اوجي. نو وی فرمایل چې څه خبره د مورته تاسو ناسي موږ سره به تاسو پاسې دی لاړی په واپسې کې تاسو ته نا وخت شنو موږ ویریدو چې تاسو چرته موږ نه لری نشي نو ځکه موږ ناکلاره شنو ټول مخکې ماته فکر پیدا شنو زه دغه باغ ته راغم او د لومړې په شان ځان مې راټول کو په دې کې داخل شوم ما او نور خلک ما پسې دي. نو هغوی فرمایل چې ابو هريره د هغوی او یو خپل سپلای مال راکې رسول کریم مدارته وی چې دا زما دونه سپلای یو څوک چې هم دغه باغ نه اخواته ته ملو شي او دا گواہی ته درکې چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک د عبادت قابل نه دی او د زړه په دغه خبره یقین لري نو په دغه خبره غره د جنت زیره ورکا او چې کله زلانم نه ټول نو مخ راته حضرت عمر ملو شنو ما او راته چې دا سپلای سره څنګه دي نو ما دا د رسول کریم سپلای دي او هغوی دا د نشانی په تور راګړي دي او دایره توی چې زه د ورشه مچا سره چې ملاو شم او کاغه د گواہی ورکړي چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته او د زړه په دغه خبره یقین لري نو زه هغه له جنت زیره ورکم. نو په دې حضرت عمر حضرت هريره توي
حضرت ابو هريره وایي چې حضرت عمر په دې په زور زما په سینه لاس والو په غوسه کې او زه وغورځېدم نو بیا ووی چې واپس شه او هیڅ ضرورت نشته چې ته دا خبره چاته کې نو زه رسول الله له واپس لاړم او جړل مې او حضرت عمر وایي ما پسې راغله نو رسول الله ورته فرمایل چې یا ابو هريره ته په تاسو چل شوی د نو ورته عمر سره ملاو شوی ما او تاسو ما ته کوم خبره کړه ونه دا ورته ما بیان کړه هغه مال پسینه په زور الله سوالو ز پرې وته نو هغه راته چې واپس شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر ته داسې ویلو کو نو حضرت عمر وی چې رسول الله زما مور پر دې تاسو نظر شي تاسو خپل سپلو سره ابو هريره لګلې وو او د لپاره چې څوک د ورته ملاو شو دا د گواہی هغه د گواہی ورکړي چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نه دي اوس نه په دا خبره یقین لري نو زغله د جنت زیره ورکما نو هغه ورته فرمایل چې او نو په دې ځکه ارزو کو چې دا سم کوي ځکه چې زما ماته دا ویره ده چې بیا به خلک صرف په دغه خبره ډاډ لري نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نو ځکه بهتره ده چې تاسو نو بهتره ده چې تاسو هغه عمل ته پرې چې عمل دی کوي یعنی د نه کې چې کوم حکمونه دي پاغه باندې د عمل هم کوي حقيقي مؤمنان دي شي کدا نه بیا به صرف په دغه خبره کوي چې لا اله الا الله او په دې باندې باغوي دا غني چې په دې د جنت زیره ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځخه پرې دی بیا ټیک دوم داسې به وکړو یعنی د حضرت عمر ډېر محتاط طبیعت و د حضرت عمر نه شیطان هم ویریږي او تخت دی نه د باره کې ځینې روایتونه دي صحیح بخاری کې روایت دی چې حضرت سعد بن ابي وقاص روایت کوي چې حضرت عمر بن خطاب رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازه غوښته د دننه راتلو او هغه وخت هغه سره د قریش څخه ځناستې وي او سره خبرې کولې او هغه نه زیاته خرچه وخته نو داغي आवाज د رسول کریم صلی الله علیه وسلم आवाज نو چت و چې کله حضرت عمر بن خطاب د دنن راتلو اجازه توغتو نو هغه زر پاسه د پردې تلاړې نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر له اجازه ورکو دراتلو نو حضرت عمر راغلو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خندل نو حضرت عمر وی چې یا رسول الله خدای پاک د همیشه تاسو انداسه مسکی ساتي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه حیران په دغه خزو چې ما سره وي او هغه چې کله تاسو आवाज ورته نو پردې ته لاړې نو عمر وی چې یا رسول الله تاسو خدای دې زیات لایي چې هغه تاسو نو یریږي نو بیا حضرت عمر هغه ته وی چې دا خپل د ژوند دشمنانو تاسو مانه یریږي او د رسول کریم نه یریږي نو هغه ورته وی خزو چې او تاسو ډېر سخت مزاجي او سخت سره لري خو رسول کریم خدا سي نه دي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خطاب زوی وره قسم دې د هغه ذات چې زما ژوند د چا په لاس کې دی شیطان کلم چې تاسو سره په لار ملاو شوی دی نو ضرور هغه خپل لار پرې خدا بل لار خسته ده حضرت عائشہ بیان فرمایي چې یوزل رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او موږ شور واوریدو او د ماشومانو आवाजونه هم او حضرت عائشہ فرمایي چې یو ځل موږ ناستو موږ شور واوریدو یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناستو موږ شور واوریدو هغه د ماشومانو आवाजونه وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ودرېد هلته د حبشه یو خزه وا چې د ګډا کرتبونه خودل او ماشومان دغه چاپیره راغونډ وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عائشه راشه وګوره وې زراغله مخبل زنه مې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وګه کې خدا او ما کته کرتبونه وې زما زنه دغه د سر او دغه د ولی ترمنځ و دغه د اوګه ترمنځ و او بیا وې ماته فرمایل چې بس نشو نو ما ورته وې چې نه د لپاره چې زوګرم چې وې زما څومره قدر کوي او چې کله حضرت عمر راغله نو خلک دا خزنه او تختې ده نظر ته شوی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه دا ګورم چې جنو انس شیطانان د انسانانو ترمنځ او د جناتو ترمنځ چې کوم شیطانان دی هغه د عمر نه تختی نظر ته شوی چې زه بیا تل واپس راغلم حضرت بریده بیانې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو غزا لپاره وتی وو چې کله واپس تشریف راوړو نو یو
توره وینځه وه هغه راغله ورته یې ورڅکو چې یا رسول الله ما دا منت منلی وو چې که خدای پاک تاسو په سلامتیا واپس راولي نو زه به ستاسو مخې ته دف غږومه او ګانه به وایم سندره به وایم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که تا دا منت منلی وو نو وې کږینې نه نو هغه بیا دف غږول هغې بیا شروع کړو حضرت ابوبکر تشریف راوړو هغې دف غږولو بیا حضرت علي تشریف راوړو نو هغې هم دف غږولو او بیا حضرت عثمان راغلو نو بیا هم هغې دف غږولو خو بیا حضرت عمر تشریف راوړه نو هغې خپل دف لاندې کو او د هغې د پاسه کېناسته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمره شیطان هم تا نه ویریږي زه ناست وم او د دف غږولو بیا ابوبکر راغلو بیا هم د دف غږولو او بیا علي راغلو بیا هم د دف غږولو او بیا عثمان راغلو نو د دف غږولو خو ته چې کله راغی نو د دف کېښودو حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته ویلي چې که شیطان هم ته چېرته په لاره وګوري نو بله لاره به واخلي او تا نه به یېرېږي نو دغه دلیل نه ثابتېږي چې شیطان د حضرت عمر نه یو نامرد ذلیل په شان تښتېدو او د حضرت عمر په زړه باندې او په ژبه باندې د حق او سکینت به د دې باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو ځل چې د عبد الله بن عمر روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خدای پاک حق د عمر په ژبه او په زړه جاری کړی دی حضرت ابن عباس د خپل د رور فضل نه روایت کوي چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی و چې هغوی فرمایل چې عمر بن خطاب ما سره وي ان تر دې ما سره وي او چېرته چې زما خوښه وي او زه هغه سره یم چېرته چې د هغه خوښه وي او زما نه پسته به عمر بن خطاب چې چېرته وي نو حق به هغه سره وي او حضرت علي بیانوي چې موږ یو بل سره خبرې به کولې او سکینت به د حضرت عمر په زړه او په ژبه جاری وو او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبي ته وی چې زما سفر تړل شروع کړه زما سامان تړل شروع کړه د سفر لپاره نو هغوی سامان تړل شروع کړو حضرت عایشې وی چې حضرت عایشې ته ویلو چې د خوراک څیزونه تیار کړه نو هغوی دانې صفا کول شروع کړي نو حضرت ابوبکر کور ته راغله لور له او هغوی چې دا تیاري وکړه نو تپوس وکړو چې دا څه روان دي نو آیا رسول کریم د سفر تیاري کوي نو هغوی وی چې او سره جنګ اراده ده هغوی تپوس کړو سره جنګ اراده ده نو هغوی خبر نه یو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا چې ما لپاره د سفر سامان تیار کړو ځکه موږ داسې کوو د 3 ورځو پس هغوی حضرت ابوبکر او حضرت عمر راوغوښته ورته وویل چې تاسو خبرې چې د خدای خلک داسې راغلي وو ما ته دا ویلي چې دا واقع شوی د خدای پاک دغه واقع نه زه مخکې خبر کړم یعنې دې غداري کړې ده د مکې خلکو موږ ورسره معاهده کړې وه اوس دا د ایمان خلاف خبره چې موږ دې وویریږو او د مکې والاو بادري او طاقت ته چې وګورو دغې مقابلې له تیار نه شو موږ بل ته ځو نو ستاسو سره ده نو حضرت ابوبکر وی چې یا رسول الله تاسو هغوی سره معاهده کړې ده بیا هغې ستاسو کام دی نو تاسو به خپل کام وژنئ یا وهئ به نو رسول کریم وی چې موږ به هغوی نه وژنو بلکې موږ چې هغه خلک به چې وژنو به چې معاهده ماته کړې ده بیا حضرت عمر نه تپوس وکړو نو هغوی وی چې بسم الله زه خو ما خو هره ورځ به دعاګانې کولې چې دا ورځ زموږ په نصیب شي چې موږ د رسول کریم په حفاظت کې د کافرانو سره جنګ وکړو رسول کریم فرمایل چې ابوبکر ډېر نرم طبیعت لري خو رښتونه خبره د عمر د ژبې نه زیاته جاري کېږي نو ویې فرمایل چې تیاري وکړي او بیا هغوی د خوشه قبیلو ته اعلان ولېږلو چې هر تن چې په خدای او په رسول باندې ایمان لري هغه د روژې ابتدایي ورځو کې د په مدینه کې جمع شي راغونډ شي دغه خلک او لښکر کې شاملېدو لپاره خلک راغونډېدل شروع شو د 100 زرو لښکر تیار شو هغوی د جنګ لپاره تشریف یاوړو بیا د حضرت ابوبکر د فضیلت د حضرت ابوبکر د عمر د فضیلت باره کې یو روایت دی حضرت ابو سعید خدری روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې الین والاو کې به یو تن په جنت والاو باندې به نظر وکړي او د هغې د مخ په وجه به جنت وپړه کېږي لکه چې هغه یو ځلېدونکې ستوري وي
او حضرت ابوبکر عمر هم دغه خلکو کې شامل دي او څومره ښه خلک دي. ابو عثمان روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عمرو بن عاص د ذات السلاسل په فوج باندې افسر مقرر کړی لګلی وو او دا د مدینې نه د یو ورځې په سفر باندې یو ځای دی او هغه زمانه کې چې کوم د سفر طریقه وو دغه مطابق او د واد القرآن مخکې د جزام قبیلې په علاقه کې د یو کوی نامه ده. نو حضرت عمرو وایي چې کله زه د هغې له واپس راغلم نو ما هغې نه تپوس وکړو چې په خلکو کې تاسو باندې ټولو نه زیات ګران څوک دي. نو رسول کریم وفرمیل چې عایشه. نو ما ورته په سړو کې څوک تاسو باندې زیات ګران دي؟ نو هغوی د عایشې پلار. بیا ما وایي چې څوک؟ نو هغوی عمر. او بیا هغوی د ډېرو سړو نام مې واخیسته. او بیا د حضرت انس روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابهو لراغلي وو او راتله به او هغې کې به ابوبکر او عمر به وو او هیچا به هم هغوی طرف ته خپل نظر نه پورته کولو سوای ابوبکر او د عمر نه. او دا دوی دواړه به هغوی ته کته او هغوی به هم ورته کته، دواړه به یو بل ته کته او خندل به مسکي به وو. حضرت ابن عمر نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل راووته او حضرت ابوبکر او عمر هم په جومات کې داخل شو. نو هغوی کې یو د هغوی ښي طرف ته او بل ګس طرف ته او هغوی د هغوی دواړو لاسونه نیولي وو. هغوی فرمیل چې موږ هم دغه شان د قیامت په ورځ هم راپاسېږو. عبدالله بن حنتب نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر او حضرت عمر ته کته او دا یې فرمیلي وو چې دا دواړه سترګې او غوږونه دي. حضرت جابر بن عبدالله نه روایت دی چې حضرت عمر حضرت ابوبکر ته وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د ټولو نه ښه انسانه. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وی چې واوره که ته داسې وایې نو ما په خپله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې هغوی فرمیل چې په یو تن هم داسې نه چې نور پرې ختلی وي او هغه د عمر نه بهتره وي. حضرت ابن عمر نه روایت دی چې رسول کریم فرمیلي چې زه به هغه وړومبی تن یم چې ځمکه به بشلیږي او بیا ابوبکر بیا عمر او بیا به زه د بخي والو طرف ته ځم او هغوی به ما سره راپاسوله کېږي او زه به د مکې والو انتظار کوم تر دې چې د حرمین ترمنځ به اوجت کړی شم. حضرت عبدالله بن مسعود نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل چې تاسو له جنت والاو نه یو تن را روان دی. او بیا حضرت ابوبکر راغله بیا هغوی فرمیل چې تاسو له د جنت والاو نه یو تن را روان دی. بیا حضرت عمر راغله. حضرت انس نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر باره کې فرمیلی وو چې دا دواړه د جنت اولینو او آخرونو کې چې کوم ټول د لوی عمر خلک دي د هغوی سرداران دي سوای د انبیا او د مرسلینو. او حضرت حذیفه نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمیلی وو چې ما نه پسته به د دغو دواړو په قدم روان یعنی ابوبکر او عمر. او بیا حضرت ابو سعید خدری بیان چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر نبی اسمان والاو کې هم دوه وزیران په ځمکه کې او اسمان والاو کې زما دوه وزیران جبرائیل او میکائیل دي او په ځمکه والاو کې زما دوه وزیران ابوبکر او عمر دي. حضرت حذیفه روایت چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو او هغوی فرمایل چې زه نه خبر چې زه به تر څو تاسو سره یم نو تاسو د هغو خلکو په قدم روان اوسئ چې ما نه پسته وي. او بیا هغوی د حضرت عمر د ابوبکر او د حضرت عمر طرف ته اشاره وکړه. او حضرت ابوبکر نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایلی وو چې تاسو کې چا څه خوب لیدلی دی؟ نو یو تن عرض وکړو چې ما لیدلی دی چې لکه یو میزان دی چې د اسمان نه راکوز شوی دی او هغې کې تاسو حضرت ابوبکر تللی شوي او تاسو د حضرت ابوبکر نه درون وئ او بیا ابوبکر او حضرت عمر تللی شوي دي نو حضرت ابوبکر پکې درون او بیا حضرت عمر او عثمان تللی شوي دي نو حضرت عمر پکې درون او دې نه پس هغه میزان اوچت کړی شو. راوي وایي چې موږ د هغوی په مخ باندې ناپسندیدګي اثار ولیده. او یو بل روایت کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوب اورېدو نه پس فرمیل چې دا د نبوت خلافت دی او د هغې نه پس خدای پاک چې څوک غواړي ورله به بچی ورکړي. ابوخیر بیانوي چې حضرت علي په منبر ولاړ ودرېده او دا یې وایي چې یا خلکه آیا زه تا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دغه امت د ټولو نه بهترین انسان باره کې ونه وایم؟ نو خلکو یې چې ولې نه؟ نو حضرت علي وایي چې ابوبکر دی. بیا وایي لږ خاموش و بیا وایي چې خلکه زه تاسو د ابوبکر نه پس دغه امت چې د کم ټولو نه بهترین انسان دی دغه باره کې وایم نو هغې عمر دی. او ابو
جحیفه وایي چې ما حضرت علي نه واورېده چې دغه امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو نه بهترینه امت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د ټولو نه بهترینه ابوبکر او بیا عمر دی. حضرت فرمایي چې دا ذکر لا روان دی او آینده به ان شاء الله بیانېږي څه وخت به چلی د حضرت عمر ذکر. دا وخت به زه د موضوع نه پس جنازې کوم چې ذکر به دلته وکړم. لومبي ذکر دی د مکرم کامران احمد صاحب شهید چې د پیښور وو او د نصیر احمد صاحب زوی وو. دی په 9 نومبر د مخالفانو د دی په دفتر کې دی باندې فایرینګ کړی او دی شهید کړی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی عمر 40 کاله وو. پیښور کې یو احمدي دی مکرم شفیق الرحمن صاحب دغه په فیکټری کې د اکاونټنټ په تور دی کار کولو. یو وسلوال د دې دفتر ته راغلی او دی باندې فایرینګ کړی او 4 ګولې دوی ته لګېدلې وې او په موقع دوی شهید شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د وقوع نه پس قاتل تښتېدلی وو او د شهید مرحوم په خاندان کې احمدیت د دې د نیکه د دې د پلار مکرم نصیر احمد صاحب د مور له طرف چې کوم نیکه د حضرت نبی بخش صاحب ابن فتح الدین صاحب د بینی بانګړ قادیان ته چې جوخ ځای دی دغې په ذریعه راغلی وو او هغوی په کال 1902 کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې بیعت کړی او احمدیت کې شامل شوی وو. شهید مرحوم څه موده مخکې یو دوکان اخیستی وو د خپل ورور سره یو دفتر هغوی ته جوړ کړی وو او د دوکان مالک صرف د دې د احمدي کېدو په وجه د یو ورځ په نوټس باندې دوی باندې دوکان خالي کړی وو او دې نه پس د هغه چوک نامه ختم نبوت چوک یې ایښی وو او جوخت یو بل دوکان چې دوی واخیستو نو مخالفانو ورپسې جلوس راویستی او هغه دوکان یې پرې خالي کو او د دوی د کور سره جوخت په اکتوبر کې یوه لویه جلسه شوې وه او د جماعت خلاف ډېر اشتعال انګیز تقریرونه شوي وو او دوی وایي چې په دغه علاقه کې دومره لویه جلسه موږ مخکې چېرته نه ولیدلې. نو د سخت نفرت فضا جوړه شوې په دغه علاقه کې. شهید مرحوم د ډېرو کلونو راسې په یوې پرایویټ اداره کې د اکاونټنټ په تور کار کولو او د مخالفت په وجه هغوی هلته نه معذرت کړی وو خو هغه خلک ورته وایي چې ستاسو کردار او دیانت داسې دی چې موږ تاسو نشو پرېښودی نو یو څو منټ له راځي موږ سره کېنئ او چې کله هغوی ته خبر ورسېده د هغوی د شهادت نو ډېر په تکلیف کې وو هغه خلک. شهید مرحوم بې شمېره خوبۍ لرلې. د دوی والد صاحب وایي چې د شپې یو ځل ناوخته راغلی نو ما ترې تپوس وکړو چې دونه ناوخته ولې راغلی نو راته وایي چې د احمدیت مخالف د دغې نامه یې راته واخیسته چې د هغې په خاندان کې یوه ښځه ده چې هغې ته د وینې ضرورت و نو هغه له مې وینه ورکړې ده او راغلی یم او دغه خلک په مالی لحاظ کمزوري دي او مجبوره دي نو دا د هغې خپل کردار دی او دا زموږ کردار دی نو همیشه به دوی خدمت لپاره وړاندې به وو ځان به وړاندې کړی وو خدمت لپاره او د جماعت خدمت او په ډیوټیانو کې به هم دوی همیشه ټولو نه مخکې حاضرېده او په خپله به همیشه چې کوم ټولو کې حساسه مقام به هلته به ودرېده او د هجرت لپاره چې کله دوی له به مشوره ورکړی کېده نو دوی به وایي چې که موږ دلته نه لاړو نو د کمزورو احمدیانو مسلې به نورې زیاتې شي. د چندې ادایګۍ کې دوی ډېر نمایانه حیثیت لرلو. همیشه په اول وخت کې به دوی ادایګي کوله. د 1214 کالو په عمر کې یو ځل دوی د مباهلې په فلټونه تقسیمول نو پولیس دوی نیولي وو په حوالاتو کې بند کړي وو او بیا په بله ورځ د دوی رهایي شوې وه. د شهادت د واقع نه 2 ورځې مخکې دوی خوب لیدلی وو چې یوه مشره ښځه ده چې د هغې د دې د کور صفایي کوي لګیا ده او دا وایي چې خلیفه المسیح رابعې را روان دي او وایي څه لږ ساعت پسته وایي حضور راغله او د شهید مرحوم لاس ونیولو ډېر په مینه ورته وایي چې موږ به یو ځای اوسېږو او ته به ما سره اوسېږې. د خدای پاک په فضل د وصیت په نظام کې شامل وو. نرم مزاج وو. علاقې کې د هر چا خوښ وو. شریف النفس وو. د غریبانو همدرد وو. خلافت سره ډېره زیاته د مینه لرله. په غم ځپلو کې د دوی مور پلار والد صاحب نصیر احمد صاحب دي او بیا والده د اهلیه د 3 ماشومان دي د دوی د 14 کالو د 11 کالو او د 8 کالو. خدای پاک د دغو ماشومانو هم حافظ و ناصر شي او دوی ټول له دې حوصله او صبر ورکړي
او دوی سره هم د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او درجات د ورته اوچت کړي. د دوی مورم بیماره ده، د هغې لپاره هم دعا کوئ. د کینسر مریضه ده، خدای پاک دې فضل فرمایي. بل ذکر دی د ډاکټر مرزا نبیر احمد او د هغوی اهلیه عایشه امبر سید چې په امریکې کې په یو حادثه کې ملواکی کې دی وفات شوی دي. دواړه ډاکټر مرزا نبیر احمد د 15 کالو ان لله و انا الیه راجعون. د دوی غور نیکه حضرت ډپټي میاں محمد شریف صاحب چې صحابي و د حضرت مسیح موعود علیه السلام، او د دوی نیا د پلار له طرفه د دې نیا د ماسټر عبدالرحمن صاحب رضی الله تعالی عنہ لور وه، او د دوی غور نیکه د مور له طرفه هغه هم صحابي و. نو د دې په خاندان کې ډېر صحابه دي. په کال 2012 کې دوی امریکې ته کډه وړې وه او په 12 کالو عمر کې دوی ته د وصیت په نظام کې د شاملېدو توفیق ملو شوی و. د مجلس خدام الاحمدیه د قائد په تور باندې د خدمت توفیق ترلاسه کولو او دا ویل کې چې مرحوم د ملواکی جومات لپاره یو نوې عمارت اخستو لپاره د اخستو کې چې کوم مقامی جومات کوم چنده کړه نه کې دوی وړاندې و ډېر، او چې کوم غمزپلې دي نو کې د دې والد دی مرزا نصیر احمد صاحب چې د اسلام آباد کې سیکرټري امور عامه دي دا وخت، او د دې والده ریجنل صدر ده د لجنه د اسلام آباد، او خور د دې نادیه او دوی رونه دي. د دې اهلیه عایشه امبر چې دې سره وه او چې دې سره وفات شوې ده، هغې د سید شجاعت شاه صاحب د جاپان دغه لور وه او د سلسله مربي دي په جاپان کې نن سبا، او سید ابراهیم دغه د خور وه. او د دې په خاندان کې احمدیت د سید عبدالرحیم شاه صاحب او فغلا په ذریعه راغلی وو. او په کال 1913 کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په لاس هغوی بیعت کړی وو، او لکه څنګه چې ما وویل چې دې وفات هم د خپل خاوند سره په اکسیډنټ کې شوی دی د 2 ورځو پس. د عایشه امبرین دی د ایم ټي ای یو فعال ممبر هم وو، او حضور فرمایي چې زما چې کومې خطبې وي نو جاپاني ژبه کې به دغه لایف ترجمه به دوی کوله او سب ټایټلینګ به هم کولو په جاپاني ژبه کې. دغه په لواحقینو کې د دې والد صاحب دی سید سجاد صاحب دی، والده د سیده عبدالرسمین سید او 3 رونه او یو خور ده، او د دوی رور ابراهیم صاحب چې د سلسله مربي دی په جاپان کې هغوی دا وایي چې ډېرو جماعتي کارونو کې به زما مدد کولو. د لیکچر لاهور او هماره خدا جاپاني ترجمه کې وي زما مدد کړی دی، او داسې ترجمه به کوله چې زه به همیشه حیرانېدم چې باوجود د دې چې دی فارمسي ویلې ده دومره ښه ترجمه دې څنګه کوي. د دې مشر خور د فاطمه هغې دا وایي چې د دې یوه ډایري وایي چې ما سره ده په اتفاق، او په هره صفحه په 2 عنوانونه وي، او په یو باندې لیکلی شوي زما دنیوي ژوند او په بله لیکلی شوي زما روحاني ژوند. او دنیوي صفحې چې کوم دغه د هر ورځني کارونه و د ژوند، او دنیوي چې کوم مقصدونه هغې لپاره به مختص او روحاني صفحه د روحاني مقاصدو لپاره د جماعت نوټس او دیني علم لپاره به وه، او هره صفحه به ډېره ښایسته او په سوچ باندې لیکلې وه او سوچ په پوهه، او د وخت خلیفه هر لفظ په غور اورېدلو په هغې باندې عمل کول، خپل ورونو خویندو ته هم د دې تلقین کول، دا د دې خاص طریقه وه. جاپاني ملګرو ته به هم دی به د اسلام د پر حکمت تعلیم نه به خبرول. خدای پاک د دوړو محرومینو سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي. بل ذکر دی د چودھری نصیر احمد چې په کراچۍ کې دا وخت سیکرټري مالو د کلفټن جومات. چودھری نصیر احمد صاحب د ربوی زوی وو، په 9 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د وفات په وخت دی خپل اهلیه خپل اوخې ته د موز امامت کولو د سحر موز،
او په بل رکعت کې دویم رکعت کې د سجدې ترمنځ د دوی د زړه حرکت بند شو، د خدای مخې ته دوی حاضر شو، د خدای پاک په فضل موسی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د مونځ په حل کې د چې کوم مرد و هغې ته حضرت مسیح موعود علیه السلام د مونځ په حل کې مرګ یو قابل رشک مرګ ګرځولی دی، چې د نذیر احمد چې کوم د دې پلار و هغوی هم د ریټایرمنټ نه پسه تر 15 کالو پورې د جومات د خدمت توفیق ملو شوی دی. نائب ناظر زراعت او وکیل زراعت پاتې شوی دی. د دوی کشر ورور چودھری نعیم احمد صاحب افسر خزانه دی د انجمن دا وخت، او په غمزپلو کې د دې اهلیه د نصرت نصیر صاحب او دغوی اولاد نه وو. په کال 1992 کې دوی کراچۍ ته کډه وړې وه. هلته د هغوی کاروبار او په مختلفو حیثیتونو کې د جومات د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړی دی، او غیر معمولي خدمت هغوی د غیر معمولي خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر د سرداره بی بی صاحبې چې د چودھری نبی بخش صاحب اهلیه وه، د دارالرحمت غربي ربوي اوسیدونکي وو، تیر ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی پټانکوټ ضلع ګرداسپور سره تعلق لرلو، او دوی بیا هجرت کړو پاکستان ته راغلي وو، مخکې سیالکوټ ته بیا سند ته. مور پلار او ټول خاندان دوی شیعاګان وو، او په کال 1909 کې چې دوی خپل خاندان سره دوی احمدیت سره د خاندان دوی احمدیت قبول کړی وو. نو مور پلار ورته ویلي وو چې ستا خاوند کافر شوی دی، نو ځکه ته واپس راشه. خاوند سره نه، خاندان سره نه، حضور فرمایي خاوند سره د احمدیت قبول کړو، نو باقي خاندان بیعت نو کړی. نو هغوی ورته چې خاوند کافر شوی دی ځکه ته پرېږده. نو هغوی ورله جواب ورکړو چې کوروالاو ته چې خاندان ته چې زه خو اوس سمه مسلمانه شوې یم، او تاسو کره خو ما صرف د سهار لمونځ کول، اوس خو زه نه صرف دا چې 15 وخته لمونځ کوم بلکې تهجد لمونځ هم باقاعدګۍ سره کوم، نو ځکه به واپس نه راځم. اوس 14 کاله پسې دوی خپل مور پلار سره میلاوېدو له تللي وو. هغه وخت به ورسره هغوی ډېر په سردمهری میلاو شوي وو، خو یعنې دې نه باوجود هم د دوی زړونه نه وو نرم شوي، او چېرې هم هغوی سره میلاوېدو له نه وو راغلي. جومات سره دوی ریښتونې مینه کوله، خلافت سره د فدایت تعلق و، غریب پروره وه او نیک او مخلصه ښځه وه. او دوی موسی هم وو. په غمزپلو کې 3 زامن او 4 لوڼه شامل دي. د دوی مشري زوی ډاکټر عبدالرحیم صاحب د نصرت جهان سکیم د لاندې 15 کاله هغې ته د سیرلیون کې د خدمت توفیق ملو شوی دی. کشر زوی عبدالخالق نیر صاحب مربي سلسله دی، او نن سبا په کیمرون کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي. هلته مشنري انچارج هم دی او امیر هم دی، او په میدان عمل کې دا وخت مصروف دي، نو ځکه د مور په جنازه کې هم شامل نشو. خدای پاک د دوی له د صبر او حوصله ورکړي، او د خدای بخلي درجات دی اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.